أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د بنو قریظه د غزا تفصیل بیانېدو. د دې نور تفصیل دغه شان دی چې په دې کې کم مسلمانان شهیدان شوي وو د هغوی باره کې لیکلي شوي دي چې په دغه غزا کې 2 مسلمانان شهیدان شوي وو، خلاد بن سوید او حضرت منذر بن محمد. او د بنو قریظه یهودیان د هغوی شمېر چې څوک چې وژلي شوي وو د هغې باره کې لیکلي شوي دي چې د بنو قریظه په غزا کې وژلي شوي یهودیانو د شمېر باره کې اختلاف دی. ابن اسحاق لیکلي دي چې د دې شمېر 600 وو او د یو روایت مطابق 700 د دوی شمېر وو او د سهیلي وایي چې د دې شمېر 800 نه تر 900 ترمنځ وو. امام ترمذي امام نسائی 400 جنګې لیکلي دي. ابن سعد هم 600 نه واخله تر 700 بیان کړي دي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کوم خپل تحقیق کړی دی د مختلفو تاریخونو نه د هغې مطابق هغوی لیکي چې کم زیات 400 کسان هغه ورځ د سعد د فیصلې مطابق وژلي شوي وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم ورکړی وو او دغه مقتولان یې د خپل انتظام لاندې ښخ کړي وو. د اسلام مخالفین د مبالغې تر حده شمېر بیانوي او بیا اسلام یو ظالم مذهب ګرځوي او دا کوشش کوي چې حقایق او شواهد چې وکتلی شي نو د مستند تاریخونو مطابق 400 تقریبا دا شمېر جوړیږي او هغه هم هغه چې کم جنګېده ځکه خو هغوی په یو کور کې هغې لپاره خندق کړسلی شوی وو، هغې کې هغې ښخ کړی شوي وو. د دغه زمانې یو احمدي سکالر دی سید وقاص صاحب، هغوی هم په دې باندې ډېر تحقیق کړی دی او ډېر ښه هغوی لیکلی دي او هغوی خپل کتاب رسول اکرم وجود حجاز کې لیکي چې د بنو قریظه د چې کوم د بنو قریظه مقتولین وو د هغوی د شمېر باره کې چې کوم بعض د کاغو کتې شي نو هغوی ځینې سوالونه پورته کړي دي چې پکې ځینې چې کوم دي هغه څه قدرې د معقولیت اړخ لري. یو همدا بنیادي اصول هغوی راخسته دی چې ډېر اهم اصول دی چې که حدیث یا تاریخ د دې روایتونه د ضعف او د وضعي کېدو په وجه د جره نه خالي نه دي، نو ځکه په پټو سترګو دا ټول روایتونه منل داسې هوښیارتیا نه ده. او بیا 600 نه واخله تر 900 چې کوم دا سړي وژلي شوي وو نو د سره د ښځو د ماشومانو د دې شمېر د یو محتاط اندازې مطابق 15 نه واخله تر 6,000 نه کم به نه وو. او دې باره کې دا ویل چې مدینې ته هغوی په پړو کې تړل شوي راوستي شوي وو او په 2 کورونو کې ایثار کړي شوي وو او د هغوی د خوراک څښاک سهولتونه حالانکې په داسې حال کې چې مسلمانان په خپله اوږې تږي وو او د قضای حاجت لپاره دومره لوی شمېر که خلک بوتلل نور هم ضرورتونه وي او په دې کې د هېچا هم د تښتېدو کوشش نه کول او نه څه شر جوړول
او نه او بیا په شپه کې د مدینې په یو بازار کې دغه 600 کسان وجلو لپاره کنده کنستل او په داسې حال کې چې یو نوی کنستل شوی خندق هم لا موجود او بیا 2 یا 3 کسان یې حضرت علي او زبیر په لاس د دې ټولو وجلې کېدل او دغه د دوړو اصحابو هیڅ هم دغه واقع ذکر نه کول او بخاري په مسلم کې د مقتولینو د شمیر ذکر نه کېدل دغه شان ډېرې خبرې راهنمایي کوي چې په دغه روایتونو باندې د نوي ستر دغه ور پکار دی او دا کتل پکار دی چې چېرته په دغه روایتونو کې زیاته مبالغه آمیزي نه خو کار نه دی اخیستلی شوی او دې لیکي چې در پرده رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د یهودیانو ترمنځ د دشمنۍ له هوا ورکولو لپاره په دغه واقعاتو کې چې کوم بیا وروسته خلک راغلي دي هغوی پکې خپل رنګونه ډک کړي دي ځکه چې بخاري کې چې کوم لفظ استعمال شوی دی هغه دا دی چې سات فیصله فرمایلې وه چې د دې مقاتله یعنې جنګ کوونکي چې کوم دي هغه دې وجلی شي اوس عام مورخینو شارحینو سیرت نګارانو د دې ترجمه دا کړې ده چې هر هغه تن چې د جنگ قابل و هغه دې وجلی شي بلکې هغوی دا لفظ دومره وسیع کړو چې جنگ د قابل نه مراد هغوی هر هغه بالغ سړی ګڼلی دی او د بلوغت معیار هم پخپله داسې جوړ کړی دی چې او یو څو کسان یې ودرولي دي چې د هر سړي د بالغېدو علامت به باقاعده وي چک کولو اعلان به کولو چې دا بالغ دی او داسې دا شمېر زیاتېدو تر دې حده مبالغه ده په دې کې خو چونکې د دې رجحان لږ شمېر طرف ته شوی دی ځکه هغې د مقاتلې لفظ چې کومه ترجمه د هغه محدود ساتلې ده مراد د هغې مطلب صرف دا اخیستی دی چې په دغه جنګ کې چې کوم شامل سړي وو هغه او د هغې د تحقیق مطابق د 20 نه زیات نه وو او دا دوی نور زیات کم کړي دي او دا تر څه حده د معقولیت اړخ لري بهرحال دا د خپل تحقیق دی خو ځینې خبرې د دې بهرحال معقولې دي او په تحقیق کې هغه بنیاد جوړېدی شي هغه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د بنو قریظه په غزا کې چې کوم یهودیان وژل شوي د هغې په شمېر باندې د غیر مسلمه چې کوم مورخین دي د هغوی د اعتراضاتو په جواب کې فرمایلي دي چې د بنو قریظه د واقعې باره کې ځینې غیر مسلمه مورخانو ډېر په ناګواره طریقه د رسول کریم خلاف حملې کړې دي او کومو زیات 400 یهودیانو د قتل سزا په وجه هغوی نعوذ بالله ظالم و سفاک د حکمران په رنګ کې وړاندې کړي دي او د دغه اعتراض په بنیاد باندې او دغه اعتراض بنیاد مذهبي تعصب باندې دی او تر څو چې د اسلام او د بني اسلام تعلق دی نو ډېر په مغربي رڼا کې چې کوم تربیت یافته مورخین دي هغه هم دین آزاد شوي نه دي او یعنې دغه مذهبي تعصب نه یعنې مسلمانان هم د دې د اثر د لاندې راغلي دي او د دغه اعتراض په جواب کې هغوی لیکي چې اول خو دا خبره یاده ساتل پکار ده چې بنو قریظه باره کې چې کومې فیصلې ته ظالمانه ویل کېږي هغه د سعد بن معاذ فیصله وه او د رسول کریم بیخي نه وه او چې کله دا فیصله د رسول کریم نه وه نو په دې هغې باندې اعتراض نشي کېدی او بله دا چې دا فیصله د کوم حالات چې هغه وخت وو د هغې چې وکتې شنو بیخي غلط او ظالمانه نه وه چې کوم حالات چې کوم تفصیل مخکې بیان شو داسې ظالمانه فیصله نه وه او درېیمه خبره ده چې د دغه هغه لوز په وجه چې کوم سعد د فیصلې د اعلان نه مخکې د رسول کریم نه اخیستی وو نو د هغې په وجه رسول کریم پابند و چې هغې په هر حال کې په هغې باندې عمل کولو او څلورمه خبره ده چې پخپله مجرمانو دغه فیصله قبوله کړو په دې اعتراض پورته نه کړو او د ځان لپاره خو د تقدیر وګڼلو لکه څنګه چې هغې بن اخطب د الفاظو نه ظاهره ده چې هغه خپل د قتل په وخت ویلي وو نو په دغه صورت کې دا د هغې کار نه و چې خامخا یې په دې کې دخل لپاره ودرېدلی وي د سعد د فیصلې نه پس د دغه معاملې سره د رسول کریم تعلق صرف دومره قدرې وو چې هغوی د خپل د حکومت د نظام د لاندې دغه فیصله په ښه طریقه جاري کړي او دا ویلي شوي دي چې هغوی د داسې رنګ کې جاري کړې وه چې کومه د رحمت او د شفقت بهترینه نمونه ګڼلی کېدی شي تر څو چې دا خلک د فیصلې د اجرا نه مخکې په قید کې وو د هغوی د ایسارېدو د خوراک ښه نه ښه انتظام هغوی فرمایلی و چې کله په هغې باندې ساعت فیصله جاري کېده نو هغه په داسې رنګ کې جاري کړه چې د مجرمانو لپاره
کم نه کم د تکلیف سبب وه. یعنی اول خدا چې د هغې د جذباتو خالص ساتلی و دا حکم ورکړی و چې د یو مجرم د قتل په وخت بل مجرم د مخې ته نه وي، بلکې تاریخ نه دا معلومیږي چې کم خلک چې مقتل ته راوستلی کېدل هغوی به تر هغې پورې نه خبرېدو چې موږ چېرته موږ دوی بوزي لګیا دي تر څو چې هغوی عین مقتل ته به ونه رسېده. او دې نه علاوه چې د کم تن باره کې به د رسول کریم مخې ته د رحم اپیل وشو نو هغوی به هغه فوراً قبول کو. او دا صرف دا نه چې داسې خلکو ژوند یې بخښلی و بلکې د هغوی د ښځو د ماشومانو د اموالو وغیره باره کې هم هغوی حکم ورکړو چې هغه دې ورله واپس ورکړی شي. نو دې نه زیات د یو مجرم سره د رحمت او د شفقت سلوک څه کېدی شي. نو صرف دا نه چې د بنو قریظه د واقعې باره سره دغې باره کې د رسول کریم باندې قطعا هېڅ اعتراض نشي کېدی، بلکې حق دا دی چې دغه واقعه د هغوی د فاضل اخلاقو او د حسن انتظام او د هغوی د فطري رحم او د کرم یو ډېر روښانه ثبوت دی. اوس پاتې د اصل فیصلې سوال، نو د دې باره کې موږ بغیر د څه تعامل نه دا ویلی شو چې په دې کې هېڅ قسمه د ظلم او د تعدۍ هېڅ بیخي دخل نه و، بلکې دا د عین په عدل او په انصاف باندې مبني وه. او دې لپاره ټوله نو مخکې موږ ته دا کتل پکار دي چې د بنو قریظه جرم څه و او هغه جرم په کوم حالاتو کې شوی و. نو تاریخ نه دا معلومیږي چې په سر کې چې کله رسول کریم مدینې ته تشریف راوړو نو هغه وخت په مدینې کې د یهودیانو 3 قبیلې آبادې وې، یعنې قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه. رسول کریم د هجرت نه پس چې کوم لومړی سیاسي کار کړی و هغه دا و چې د دغو 3 واړو قبیلو رئیسان هغوی رابللي وو او د هغوی مخې ته د امن او د امان یوه معاهده کړې وه. او د دغه معاهدې شرطونه دا وو چې مسلمانان او یهودیان به په امن او امان مدینې کې یو ځای اوسېږي او یو بل سره به د ملګرتیا تعلقات لري او د یو بل دشمنانو به هېڅ قسمه مدد نه کوي او نه به د یو بل دشمنانو سره څه تعلق لري. او که چېرته د یو بیروني قبیلې یا د قبایلو له طرفه په مدینې باندې حمله وشوه نو ټول به یو ځای د دې مقابله کوي. او که معاهده کوونکو کې یو تن یا یوه ډله دغه معاهده ماتوي یا د فتنې او د فساد سبب جوړیږي نو نورو ته به دا حق وي چې د هغې خلاف لاس اوچت کړي. او دغه ټول اختلافات او تنازعات به د محمد صلی الله علیه و وسلم مخې ته وړاندې کېږي او د هغوی فیصله به ټولو لپاره واجب التعمیل وي. خو ضروري به دا وي چې هر تن یا د قام باره کې د هغه د مذهب او د هغه د شریعت مطابق د فیصله وکړی شي. دا اهمه خبره ده چې کومه فیصله به وي هغه به د هغې د مذهب او د شریعت مطابق وي، باوجود له دې چې د مسلمانانو حکومت قایم کړی شوی و. په دغه معاهدې یهودیانو څنګه عمل کړی و؟ نو جواب د دې دا دی چې د ټولو نه مخکې د بنو قینقاع قبیلې بدعهدي کړې وه او د ملګرتیا تعلقات هغوی پرې کړي وو او مسلمانانو سره د جنگ شروعات کړي وو او د مسلمانانو ښځو د بې حرمتۍ چې کومه کمینه طریقه د هغه خپله کړې وه. او بیا رسول کریم د هغه صدارتي حیثیت په وجه چې د بین الاقوامي معاهدې له رویه هغوی ته ترلاسه و او هغه دوی ډېر په تکبر باندې هغه رد کړی و. خو چې کله هغوی د مسلمانانو مخې ته مغلوبه شو نو رسول کریم هغوی معاف کړ او صرف په دومره قدر احتیاطي تدابیر باندې هغوی اکتفا کړې وه چې بنو قینقاع د مدینې نه وځي بهر او بل چېرته د آباد شي چې د ښار امن د بیا نه بربادېږي، مسلمانان د ستوني مار د شر نه محفوظ شي، یعنې پټ دشمن نه. نو د بنو قینقاع خلک ډېر په امن د خپلو اموالو د ښځو بچو سره د مدینې نه ووتو بل ځای کې آباد شو. خو د دغه واقعې نه د یهودیانو چې کومې باقي 2 قبیلې د هغوی څه سبق ترلاسه نه کړو، بلکې د رسول کریم رحم هغوی نور هم په ناواجبه جرت هغوی له ورکړی و. خو لا زیاته موده تېره نه وه چې د یهودیانو یو بلې قبیلې بنو نذیر هم سر راپورته کړو. د ټولو نه مخکې د هغې یو رئیس کعب بن اشرف معاهده ماته کړه او د قریشو د عربو نورو قبیلو سره هغوی د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړو. او د عربو چې کوم د وحشي درندې وې
دا د رسول کریم او د هغې د صحابه خلاف ډېر په خطرناک طور ولمسول او د مسلمانانو خلاف هغه داسې اشتعال انګیزه شعورونه وي چې د هغې په وجه په ملک کې د مسلمانانو لپاره یو ډېر خطرناک صورتحال پیدا شو او بیا دغه بدبخته انسان د چې کوم عزتمند د مسلمانانو ښځې وې د هغې نامې اخیستې په خپلو شعرونو کې هغې پورې ټوکې کولې او آخر هغه د رسول کریم د قتل سازش هم کړی و او چې کله د رسول کریم په حکم دا تن خپل انجام ته ورسېدو نو د هغه قبیله یو ځای شوه او د مسلمانانو خلاف را ودرېده او هغه ورځ نه بنو نظیر معاهده بیخي یو خواته کېښوده د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړه او آخر ټوله قبیله را یو ځای شوه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړه کړه او دا فیصله یې وکړه چې څنګه به وي نو رسول کریم به هغې جنې نعوذ بالله نه پرېږدي حالانکه مخکې چې کومه معاهده شوې وه دا ټول پکې شامل وو چې که څوک غلط کار کوي نو هغه له به سزا ورکړې کېږي او په خوشحالۍ ورکړې کېږي بهرحال چې کله د دوی د خونینو ارادو د رسول کریم خبر شو د هغې د تنبیه او د سزا طریقه هغوی خپله کړه نو هغوی ډېر په مغرورانه انداز کې مسلمانانو سره په جنګ تیار شو او په هغه جنګ کې بنو قریظه د هغې مدد هم کړی و خو بنو نظیر مغلوبه شوي وو یعنې بنو قریظه هلته هم معاهده ماته کړې وه د بنو نظیر مدد یې کړی و خو چې کله بنو نظیر مغلوبه شو نو رسول کریم بنو قریظه بالکل معاف کړه باوجود له دې چې هغې بنو نظیر سره شامل شوي وو خو بیا هم هغوی بنو قریظه معاف کړه او بنو نظیر ته هم د مدینې نه په امن د وتو اجازت ورکړو خو دومره ورسره کړي چې هغې له دا اجازت نه ورکړې چې خپله وسله د ځان سره یوسي خو د دغه احسان بدل بنو نظیر داسې ورکړی و چې مدینې نه چې هغې بهر لاړه نو د هغې مشرانو د ټولو عربو یو چکر لګولی و او د عربو مختلفې قبیلې هغوی په خطرناکه طور لمسولې وې چې هغوی د یو لوی لښکر په مدینې باندې راولي ډېر لوی لښکر هغوی راوستی و ټوله نه دا پوخ لوز اخیستی و چې تر څو چې اسلام تباه نه کړي نابود نه کړي واپس به نه ځي نو په داسې خطرناک وخت کې چې یو مختصره خاکه بیانه شوه د یهودیانو درېیمه قبیلې بنو قریظه څه کړي او دا هغه قبیله وه چې رسول کریم ورباندې احسان کړی و چې د بنو نظیر د غزا په موقع د هغې غداري معاف کړی وه احسان سلوک یې ورسره فرمایلی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو هغوی سره د احسان سلوک کړی و بنو قریظه سره او بیا دویم احسان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغوی دا و چې باوجود له دې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې بنو نظیر د مرتبې او په حقوقو لحاظ ادنا ګڼل کېده خو اوس چې دا دواړه قبیلې چې وې بنو نظیر او بنو قریظه په درجاتو کې د دوی فرق و بنو قریظه بنو نظیر نه ادنا ګڼل کېده یعنې که د بنو نظیر یو تن د بنو قریظه په لاس به ووژلی شو نو قاتل به په قصاص کې وژلی کېده دا قاعده وه د هغوی خو که د بنو قریظه یو تن د بنو نظیر په لاس به ووژلی شو نو صرف د دیت ادایګي به کافي ګڼل کېده خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بنو قریظه له د نورو خلکو سره برابر حقوق ورکړي وو خو د دغه عظیم الشانه احسانونو نه باوجود بنو قریظه بیا هم غداري کړې وه غداري په داسې نازک وخت کې کړې وه چې د کم نه زیات نازک وخت په مسلمانانو چیرې نه راغلی د بنو قینقا مثال د هغوی مخې ته و هغوی ته نه څه فایده پورته نه کړه د بنو نظیر واقع هم د هغې د سترګو مخې ته شوی هغوی ته نه بیا هم څه سبق ترلاسه نه کړو او چې بیا ووایي که نه څه یې وکړه دا چې خپله معاهده هېره کړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم احسانات هېر کړه او عین هغه وخت چې کله 3000 مسلمانان د بې سر و سامانه او د بې وسه په حل کې د کافرانو د 15 زره لوی او خونخواره لښکر کې ګیر وو او د خپل بې وسه په وجه مسلمانان ناقلاره وو د احزاب د جنګ په وخت او مرګ هغوی ته ځان ته مخې ته ښکارېده دوی د خپلو قلاګانو نه راووته
یعنی بنو قریظه د مسلمانانو ښځو په ماشومانو باندې د شان هغوی حمله وکړه او د مسلمانانو د دغه اتحاد نه هغوی منحرف شو او هغه خونینه اتحاد کې هغوی شمولیت اختیار کو چې لوی اصول د هغوی دا و چې اسلام او بني اسلام نیست و نابود کی خو د دغه بني اسلام چې د مدینې ته د راتلو نه پس لومبی کار دغه دا و چې هغه دغه یهودیان خپل ملګري او معاهد جوړ کړي وو نو دا د غور خبره ده رسول کریم یهودیان خپل ملګري جوړ کړي وو او معاهده ورسره کړې وه چې مدینې ته راغلي وو او د یهودیانو لومبی کار دا و چې هغوی خپل ملګري او معاهد یې منلي وو او د خپل د جمهوریت صدر یې منلی وو خو په دغو حالاتو کې د بنو قریظه دغه فعل صرف یو بدعهدي او غداري نه و بلکې یو خطرناک بغاوت رنګ هم دی لرلو او بغاوت هم داسې که د هغوی تدبیر کامیابه شوی وي د مسلمانانو ژوند او د هغوی عزت او ابرو او د هغوی د دین او د مذهب خاتمه یقیني وه نو بنو قریظه چېرته د یو جرم ارتکاب نه کړی بلکې هغوی بېوفایي او احسان فراموشي هم کړی وه بدعهدي او غداري هم کړې وه بغاوت او د اقدام قتل ارتکاب هم هغوی کړی و او دغه ټول جرمونه هغوی په داسې حالاتو کې کړي وو چې یو جرم له ډېر خوفناکه صورت ورکولی شي او د دنیا یو غیر متعصب عدالت هم د هغوی په مقدمه کې د رعایت سبب اسباب نشي لیدی یعنې د رعایت ملاوېدو امکان په داسې حالاتو کې په یو عدالت کې نشو کېدی په داسې حالاتو کې د دې سزا سوای له دې څه کېدی شو چې کومه ورکړی شوه ظاهره ده چې په امکاني طور صرف 3 سزاګانې کېدی شوه یوه خو ده چې په مدینې کې دوی بندیوان و نظربند وي بله دا چې جلاوطني شوې وې لکه څنګه بنو قینقاع او د بنو نذیر په معامله کې شوې وه او درېیمه دا چې کوم جنګیالي وو د هغوی هغه د وژلی شوی وی او باقیان دې نظربند کړی شوی وي یا بندیوان کړی شوی وي اوس د انصاف لږ غور وکړئ چې په دغه زمانې د حالاتو د لاندې د مسلمانانو لپاره کومه طریقه پاتې وه یو دشمن کام په خپل ښار کې بندیوان ساتل هغه زمانې په لحاظ بیخي د دې سوال نشو پیدا کړي ځکه چې اول خو د قید سره د قیدیانو د رهایش او د خوراک ذمهواري بیا په مسلمانانو راتله او د هغې توان هغوی نه لرلو د اوچتولو او په هغه زمانه کې جلخانې هم نه وې او د قیدیانو باره کې دستور هم دا و چې کم فاتح کام و د هغې په کسانو کې به هغه تقسیم کړی شو او چېرته به چې هغوی عملاً بیخي آزاد اوسېدو په داسې حالاتو کې د یو انتهایي درجې دشمن او د سازشي ډلې په مدینې کې ایسارېدل په ځان کې دا ډېر خطرناک احتمالات دی لرل او که په بنو قریظه دا فیصله جاري شوې نو یقیناً د دې معنی به دا وي چې د فتنه انګیزۍ او د مفسده پردازۍ او د شرارت او د خفیه سازباز لپاره خو دوی ته هم هغه ازادي ترلاسه وه چې کومه دوی ته مخکې وه خو ورسره د دې د اخراجاتو ذمهواري هم په مسلمانانو راغلی وې یعنې مخکې که هغوی خپله خوړه او د مسلمانانو مریا پرې کوله نو آینده دوی ته ښه ازادي وه چې ښار کې به اوسېدی او خوراک به د مسلمانانو په خرچه کولې او هغه داسې مسلمانان چې ورسره خپل خوراک لپاره پیسې نه وي او بیا مریم دوی د مسلمانانو پرې کولې سازشونه خو به دوی کول او د مسلمانانو په کورونو کې هغې سره یو ځای اوسېدل په دغې په وجه چې کوم نور خطرات کېدی شو هغه دې نه علاوه وو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې دغه چې کوم حالات دي نو دې کې زه نه ګڼم چې یو هوښیار تن دا رایه لرلی شي چې بنو قریظه ته دا سزا ورکړه کېدی شو چې هغې دې هملته ساتلی شوی وی اوس چې کومه دا دویمه سزا یعنې جلاوطني نو دا سزا بېشکه د هغه زمانې په لحاظ د دشمن د شر نه محفوظ پاتې کېدو لپاره یو ښه طریقه ګڼلی کېدی شوه خو د بنو نذیر د جلاوطنۍ تجربې دا ښودلي وو چې کم نه کم تر څو چې د یهودیانو تعلق وو نو دا طریقه په هیڅ صورت کې د لومړۍ طریقې نه کم خطرناکه نه وه یعنې یهودیانو له د مدینې نه بهر وتو اجازت ورکول سوای له دې هېڅ معنی نه لرل چې صرف دا نه چې عملي طور د جنګیالي چې کم دشمنان دي د اسلام د هغوی شمېر دې زیات کړی شي بلکې د اسلام د دشمنانو په صف کې داسې خلک د ملاو شي چې کم
د خپل خطرناک اشتعال انګیز او دشمنانه پروپاګاندا او د خفیه او د سازشي کاروایو په وجه د هر اسلام خلاف چې کوم تحریک دغه مشران جوړېدو لپاره ناقلاره وو. نو تاریخ نه دا ثابت ده چې د یهودیانو ټولو قبیلو کې بنو قریظه په خپل دشمنی کې د ټولو نه زیاته وه. یعنی بنو قریظه جلاوطني د نورو زیات خطرناک د نورو خطرو سبب جوړېدی شوه او کم خطرات چې بنو نذیر پیدا کړو د مسلمانانو لپاره د عذاب د غزا نه پس نو هغې نه زیات خطرات بنو قریظه چې کوم وه د هغې جلاوطنۍ نه پیدا کېدی شو. او که مسلمانانو داسې کړی وی نو د هغه زمانې د حالاتو په وجه د هغوی دا کار په د خودکشۍ نه کم نه وي. خو دا د دنیا په پردې یو داسې کام شته چې هغه د دشمن ژوندي ساتلو لپاره دی په خپله خودکشۍ لپاره تیار شي. او که نه نو مسلمانان هم دغې په وجه بیا د الزام د لاندې نشي راتلی چې هغوی د بنو قریظه ژوندي ساتلو لپاره خودکشي ولې ونه کړه. نو دا دوه سزاګانې چې کومې وې دا ناممکنه وې او په دې کې یو خپلول ځان په تباهۍ کې اچول وو. نو دغه دوه سزاګانې پرېښودلو صرف هماغه لاره خپلول هماغه لاره بیا خپله کړی شو چې کومه لاره خپلولی کېدی شوه. بېشکه په خپل ذات کې د سات فیصله یو سخته فیصله وه او د انسان فطرت په ظاهره دې نه یو صدمه محسوسوي. خو سوال دا دی چې آیا دې نه بغیر بله څه لاره وه چې خپله کړې شوې وې لکه څنګه چې یو سرجن د یو بیمار چې چا لپاره هغه داسې قسمه اپریشن ضروري ګڼي چې څه عضو ترې نه پرې کړي نو مجبوره وي هغه بیا دې لپاره. او په دې هر شریف انساني د هغې زړه ته صدمه رسي چې که داسې نه وی شوې خو د حالاتو د مجبورۍ د لاسه هغه ضروري وي. خو د انسان د حالاتو مجبورۍ مخې ته بیا انسان سر ټیټ کړي او په داسې حالاتو کې د سرجن دا فعل د ستاینې وړ ګڼل کېږي چې هغه په د لږې برخې په قربانۍ زیات قیمتي څیز بچ کو. همدغه شان د بنو قریظه د باره کې د سات فیصله خپل ذات کې سنجیده وه خو د حالاتو د مجبورۍ یوه لازمي نتیجه وه او دې نه بغیر هېڅ لاره نه وه. همدغه وجه ده چې مارګولیس په شان مورخ چې بیخي د اسلام په ملګرو کې نه دی شامل هغه په دغه موقع په دغه اعتراف مجبوره دی چې د سات فیصله د حالاتو د مجبورۍ باندې دغه بنیاد و او دې نه بغیر بله څه لاره نه وه. نو هغه لیکي چې د عذاب د غزا حمله چې د هغې باره کې د محمد صلی الله علیه وسلم دا وه چې هغه صرف د خدای پاک د تصرفاتو د لاندې پسپا شوې وه او د بنو نذیر د اشتعال انګیزه کوششونو هغه نتیجه وه یا کم از کم دا ګڼلی کېده چې هغه د هغوی د کوششونو هغه نتیجه او بنو نذیر هغه خلک وو چې رسول کریم صرف د هغوی په جلاوطنۍ اکتفا کړی و. او سوال دا و چې آیا اوس به محمد صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه هم جلاوطن کې او خپل خلاف اشتعال انګیزه کوششونه کوونکي او په شمېر او د هغوی په طاقت کې به اضافه کوي او بل طرف ته هغه کام په مدینې کې هم نشو ایسارولی کېدی چا چې دغه شان په برملا طور د حمله کوونکو مرسته کړې وه او د دوی جلاوطن کول هم غیر محفوظه وو او په مدینې کې هم د هغوی پاتې کېدل کم خطرناک نه وو. نو دې نه د دغه فیصلې نه بغیر بله څه لاره نه وه چې د هغې د قتل حکم ورکړی شوی وی. دا مارګولي صاحب وایي. بیا دغه خبره هم د په خصوصیت د نظر وړاندې ساتل پکار ده چې بنو قریظه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صرف بنو قریظه صرف د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حلیف و معاهد نه و بلکې هغوی د خپلې ابتدایي معاهدې له رویه په مدینې کې د هغوی حکومت هم منلی و یا کم از کم د رسول کریم حاکمیت هغوی قبول کړی و. نو په دغه حیثیت کې صرف یو غدار د حلیف یا د معمولی دشمن د هغوی حیثیت نه و بلکې هغوی یقینا باغیان هم و. باغیان هم ډېر د خطرناکه قسمه باغیان او د باغیانو سزا خصوصا د جنگ په ورځو کې د قتل نه بغیر بل اسم نه ده ګڼلی شوی او که باغي له انتهایی سزا ورنه کړی شي نو د حکومت د ځان بیخي مات شي او شرپسنده او فسادي خلکو ته یو جرأت ملاو شي داسې جرأت چې د عام امن او د ولس د بهبود لپاره
سخت مهلک هغه ثابتېږي. او یقیناً په داسې حالاتو کې په باغي رحم کول په اصل کې په ملک او د ملک چې کوم امن خوښونکي خلک یې په هغې باندې د ظلم مترادف وي. نو ټول چې څومره متمدن حکومتونه دي هغوی داسې باغیان چې هغوی که سړي وي ښځې هغوی له د قتل سزا ورکوي. او یو هوښیار تن هم چېرته په دې اعتراض نه دی کړی. نو د سات فیصله بیخي منصفانه او د عدل او د انصاف د قواعدو مطابق وه. او رسول کریم د خپل د لوز په وجه د دغه فیصلې باره کې د رحم چې کوم اړخ و هغه په کار هغوی نه شو راوستی سوی د یو څو کسانو لپاره. هغوی دپاره هغوی هر ممکن کوشش کړی و. خو داسې معلومیږي چې یهودیانو د یو دو کسانو چې کوم یو دو کسانو که هغوی معافي غوښتې وې نو هغې معاف کولی شو خو کام پوره هغوی نه شو معاف کولی ځکه چې حضرت سعد نه هغوی مخکې لوز اخیستی و. خو معلومیږي چې یهودیانو په دغه شرم چې هغوی رسول کریم د منصف منلو نه انکار کړی و د هغوی طرف ته د رحم د پیل په صورت کې رجوع نه و کړی. او ظاهره ده چې د پیل نه بغیر هغوی رحم نه شو کولی ځکه چې باغي کم باغي چې په خپل جرم باندې د ندامت اظهار هم نه کوي نو هغه په خپله پرېښودل دا په سیاسي طور باندې ډېر خطرناک نتایج پیدا کولی شي. یو بله خبره دا هم یاد ساتل ضروري ده چې کومه معاهده د رسول کریم او د یهودیانو ترمنځ په سر کې شوې وه د هغې د شرطونو کې یو شرط دا و چې که د یهودیانو باره کې د تصفیې قابل خبره پیدا شي نو د هغې فیصله به په خپله د هغې د شریعت د لاندې کېږي. نو د تاریخ نه دا معلومیږي چې دغه معاهدې د لاندې رسول کریم به همیشه د یهودیانو باره کې فیصله د موسوي شریعت مطابق کوله. او موږ چې تورات ته ګورو نو هلته دغه قسمه جرم چې کوم سزا ده لکه کوم جرم چې بنو قریظه کړی و نو دغه عین هماغه لیکلی شوی دی چې کوم سزا هماغه لیکلی شوی دی چې کوم سعد بن معاذ په بنو قریظه جاري کړی وه. نو بایبل کې دا خدایي حکم لیکلی شوی دی چې کله ته ښار سره د جنګ لپاره چېرته یو ښار سره ته ورسې جنګ لپاره نو مخکې هغې له د صلح پیغام ورکوه چې کله داسې وي چې هغې ته له جواب درکړي چې صلح منظوره ده او دروازه تا لپاره پرانیزي نو ټول خلک چې کم په هغه ښار کې وي هغه به ستا خراج ګزاره وي ستا خدمت به کوي. او که هغه تا سره صلح ونه کړي بلکې تا سره جنګ وکړي او ته د هغې محاصره وکړې او چې کله ستا خدای هغې ته له ستا په قبضه کې درکړي نو هلته هر یو چې کوم سړی دی هغه د تورې په څوکه باندې ووژنه خو ښځې او هلکان او څاروي او چې څه د هغه ښار کې وي هغه ټول مال اسباب په خپله قبضه کې واخله. استثنا باب شلم کې دا لیکلی شوي دي 10 آیت دی او 15. نو د یهودي شریعت دا حکم محض یو کاغذي حکم نه و چې ورباندې عمل نه و شوی بلکې د بنو اسرائیل همیشه په دې باندې عمل و. او یهودیانو چې کومې قضیې وي هغه همیشه د دغه اصول د لاندې به حل کېدی. د مثال په طور باندې وګورئ چې دوی یعنې د بنو اسرائیل چې کوم مدین خلکو سره چې کله جنګ شوی و نو لکه څنګه چې خدای پاک موسی ته فرمایلی وو نو ټول سړي وژلې شوي وو او هغوی د مقتولانو چې کوم د سوایدي او رقم او سور او هور او ربه چې د مدین د 15 باچایانو هغې وژلي وو. د بور چې کوم زوی و بلام هغه هم په توره وژلی وو او د بني اسرائیل د مدین چې کومې ښځې او ماشومان وو هغې بندیوان کړي وو. د هغوی چې کوم څاروي وو او ګډې بیزې او مال اسباب هر څه لوټلي وو او ټول د غنیمت مال ټول چې کوم بندیوان شوي انسانان او څاروي وو هغه ځان سره او د موسی او د الیازر کاهن او د بني اسرائیل چې کوم ټول جماعت و هغه چې کوم د مواب میدانونه وو هلته خامګاه ته راوړه یردن په کناره چې د یریو په مخې ته دی. دا هم د بایبل حواله ده. بهرحال
حضرت مسیح ناصري چې هغې هم د بنو اسرائیل وو خپل ژوند کې هغوی ته حکومت نه نصیب شوی او نه د جنگ او د جدل مواقع ورته پیښې شوې وي چې پکې د هغې طریقه ښکاره شوې وي خو د هغې د ځینو فکرونو اندازه کیدی شي چې شرپسند او بدباطنه دښمنانو باره کې د هغوی څه خیالات وو نو حضرت عیسی علیه السلام خپل دښمنانو ته وایي چې یا د مارانو بچو تاسو به د جهنم سزا نه څنګه بچ کیږئ یعنې یا خلکو تاسو د زهرجنه مارانو په شان دی د وجلو قابل یې خو زه دا توان نه لرم چې تاسو له سزا درکړم خو تاسو د خدای نه وویریږئ او د جهنم د سزا خیال وکړئ خپل د بدکرداریانو او د شرارتونو نه منع شئ غالبا همدغه وجه ده چې کله د حضرت مسیح چې کوم پیروکاران و هغې ته په دنیا کې چې طاقت ترلاسه شو نو هغوی د حضرت مسیح د دغه تعلیم د لاندې چې کوم شرپسند او بدکرداره دشمنان وو نو هغه د لکه د مارانو د وجلو قابل وګڼل او څوک هم چې بدکردار او شرپسند وګڼل خپل ارادو کې خنډ ودرون کې بیا مونږ ته نو هغې د وجلو نه بیا دریغ نه وکړی دا ښکاري مونږ ته د مسیحي اقوامو چې کوم تاریخ دغه قسمه مثالونه ډک پروت دی نو د کلام خلاصه دا ده چې د سات فیصله په خپل ذات کې که سخته ګڼل کېږي خو هغه د عدل او د انصاف خلاف بیخي نه و یقینا د یهودیانو د جرم نوعیت او د مسلمانانو د حفاظت چې کوم سوال دواړه د دې تقاضا کوله چې همدغه فیصله شوې وي او بیا دغه فیصله د یهودیانو د شریعت عین مطابق هم وه بلکې د ابتدایي معاهدې له رویه دا ضروري و چې همداسې شوې ځکه چې د هغې له رویه مسلمانان د دغه خبرې پابند و چې د یهودیانو باره کې د همدغې د شریعت مطابق د فیصله وکړي خو چې سم وي دا فیصله د سعد بن معاذ و د رسول کریم نه وه او په سعد د دې لومبی آخري ذمهواري راځي او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تعلق د حکومت د مشر په حیثیت کې دې سره صرف دومره وو چې هغوی دغه فیصله د خپل د حکومت د انتظام د لاندې جاري کړې وې او دا ویلي شوي دي چې هغوی دا په داسې رنګ کې جاري کړې وه چې د موجوده زمانې د مهذب نه مهذب او د رحمدل نه رحمدل حکومت لپاره دا یو بهترینه نمونه ګڼل کېدی شي نو دا د جواب نن سبا چې کوم هغه معترضین دي دا خلکو چې په اسلام باندې اعتراض کوي او د دې په نتیجه کې ځینې زموږ خپل خلک هم متاثره شي زلمي هلکان هم سوال پورته کوي چې ولې بنو قریظه وژلي شوي وو د دې جواز جوړي ودام وي اوس ځینې سوال پورته کوونکي چې کوم د فلسطینیانو خلاف کاروایي روانه ده دام جایزه ده حالانکه په دغه وخت چې کوم حالت دی دغه خو نسبت دغه نه لري دغه حالاتو سره او د نن سبا چې کوم حالات دي او چې کوم بدلونه اخیستل کېږي بیا ښځو ماشومان هم وژلي کېږي لګیا دي بهرحال دا ټول قصور هم د مسلمانانو خپل دی چې د خپلو مفاداتو لپاره د اسلام نامه خرابه کړې ده خدای پاک دې دغو خلکو له عقل ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.